مسلک دیوبندي زموږ مذهب حنفي زموږ مسلک دیوبندي پاک منوم او نوشا مفسدان لړزوي زموږ مذهب حنفي زموږ مسلک دیوبندي. بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو، موږ د عبدالخالق سیفي بریلوي چې کوم اپریشن شروع کړی دی، موږ دا خبره د اوله سره کړې وه چې دا سړی بریلوی دی. نو وخت په وخت باندې د ده د زبانه څخه د بریلویت چې کوم ملفوظات راوځي هغه موږ پیښوو تاسو ته، او دی په ظاهره د بریلویت څه انکار کوي. دا رقم موږ دویمه خبره کوو، دی سیفي دی، سیفیت څه انکار کوي. نو هر وخت چې کوم وخت موږ د ده د خولې څخه هغه ملفوظات راوځي چې هغه د سیفیت یا د بریلویت په هغه باندې ثبوت دی، هغه موږ تاسو ته پیښوو. نو دی خو په ظاهره د دې شیانو انکار کوي، زه نه سیفي یم نه بریلوی یم، او د دیوبند څه چې کوم دی هغه اوس دی بري سولو، پخوا یې د دیوبندیت دعوه هم کوله. الحمدلله موږ په خپل میشن کې کامیاب سولو. موږ د ده سره چې کوم بحث ولو یا کوم مجلس راخستی و، هغه موږ مجلس د چیشته راخستی و، موږ دغه نقطه ودرته نیولې چې ته دیوبندی نه یې. ده بیا ویډیو کړې وله، په هغه کې د ځان صفایي کړې وه، بیا موږ ته خلکو راوړه چې ده ویلي په هغه کې چې زه دیوبندي یم. نو په هغه وخت کې ما خلکو ته ومله دروغو دعوه ده، د مې ځان خلاصوي. بیا الحمدلله چې کوم فتاواوې رالې د دارالعلوم دیوبند څخه ونیسئ، بیا د جامع حقانیې پورې دا ټولې فتاواوې، او بیا چې موږ کوم ثالثین ټاکلي وو هغه دوو ثالثینو لکه مفتي ندیم صاحب او شیخ رحیم الله صاحب، دا ثالث ما په طور د ثالث ما ورته ټاکلي وو. د په هغه وخت کې ویلي وو چې و دا ثالثین ټیک دي. نو په هغو کې دا دواړو چې کوم دی هغه د زبان څه چې کوم دی هغه دا خبره ثابته سوه چې دا سړی سیفی هم دی، بریلوی هم دی. نو دا جلا خبره چې دی نه مني. نو اوس نن موږ بله د چې کوم پرون تقریر کړی په هغه کې د ده د خولې څخه بل هغه ملفوظ چې راوتلی دی چې هغه دال دی هغه پر بریلویت باندې ده. دی ویلي چې په واقع کې دی ذکر کوي چې احمد رضا خان دی معصوم ثابتوي، هغه ته وایي دا غریب چې ول د هغه خلاف هم ډېرې پروپیګنډې سوي ولې. وایي لکه څنګه چې نن زموږ خلاف دا رقم کار شروع دی، نو دا رقم به د هغه خلاف هم دا رقم دغه وخت علماو چې کوم دي دغه رقم تهمتونه لګولي، الزامونه دې لګولي. نو بیا چې کوم دي دا خبره د دې څه د معلومیږي چې دی څه د خلکو دوکه ورکوي، وایي چې د نن د سبا چې کوم دیوبندیان دا جیلي دي هغه مخکې علما یې سم ولو. نو چې څه وخت د احمد رضا خان ځای راسي بیا هغه مخکې علما دیوبند بیا د ده خبره دا یې رسوي زړه خبره. نو هلته چې کوم دی دی بیا وایي چې د هغه زمانې علماو به پر ده باندې تهمتونه لګولي. نو دی چې کم دی نه قدیم ورته علمای دیوبند مني، نه دغه اوسني علمای دیوبند مني. دا دواړه د په نیز چې کوم دی هغه ګستاخان رسول دي، دا وهابیان دي، دا خوارج دي. نو دا خبر دی دروغ چې کوم دی دا کوي چې زه متقدمین یا مخکې دیوبندیان منم، هغه علما ښه علما او ښه عقیده وه، دا دروغ وایي. ځکه دا خبرې کې چې دا اوس د کومه کړې ده په دې کې د احمد رضا خانو ذکر چې د کړی دی او د هغه خلاف چې کوم علما دي، نه خو علما دیوبند چې پر هغه باندې د بدعاتو حکم لګولی چې دا د بدعاتو یو کارخانه ده. دی اوس وایي دغه غریب خلاف چې کوم د هغه هم دا رقم تهمتونه لګېدلي وو، خلکو دا رقم خبرې پسې کړي ول، الزامونه یې پر لګولي وو. بیا یو واقع ذکر کړی دی چې د یو دیوبندي عالم تاسو وګورئ چې په هغه کې دی څومره قدر د علمای دیوبند خلاف دی او دغه احمد رضا خان څومره قدر دفاع کوي. نو دا ثبوت چې کوم دی هغه تاسو واورئ، نو بیا به انشاءالله پر دې باندې وخت پر وخت باندې موږ نور ویډیوګانې هم انشاءالله ما هغه ته ویل مال ګورې زموږ تاسو سره ډېر ظلم سوی دی. دلته یو وخت ویله مال د امام احمد رضا خان مې ور یادوي، د بریلویانو مشر. مال قسم دی اوس چې د هغه دلته د جیلي دیوبندیانو ته وګورم دا مې فکر سي چې هغه به هم غریب د اسې متهم سوی و. احمد رضا خان مې ور یادوي، د بریلویانو مشر. مال قسم دی اوس چې د هغه دلته د جیلي دیوبندیانو ته وګورم دا مې فکر سي چې هغه به هم غریب د اسې متهم سوی و.
دغسې به خلکو خبرې پسې ویلې وې. ما یو کتاب لیکي نو بس نور به یادوم نه، خیر دی. یو کتاب مې کتی دی، یو دیوبندي غټ ملا کتاب د پنجاب ملا دی، د بریلویانو خلاف یې لیکلی و. زه دا خالي خبره لا کوم، بره خبره خلاصوم. هغه کتاب کې لیکلي ووی امام احمد رضا خان لیکلی دي چې نبی علیه السلام مؤمن نه و، هغه د ایمان انکار کوي. زه حیران ولاړم، داسې غټ عالم، دومرې د لوړې درجې سړی، هغه به څنګه داسې خبره کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ایمان انکار کوي. حواله یې ورکړې وه کتاب ته، کتاب مې راواخیستې چې ومې کتل هغه لیکلي دي در دغه آیت مبارک لاندې چې آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون. وی دلته دا رسول په والمؤمنون کې نه دی ورداخل، ځکه دا والمؤمنون عطب دی پر آمن الرسول باندې، عطب تقاضا د مغایرت کوي. اله العالمین د نبی علیه السلام ایمان جلا ذکر کوي، د مؤمنانو د جلا ذکر کوي، ځکه د عامو انسانانو او د رسول علیه السلام د ایمان په زرهاو چندو فرق سته. نو نبی علیه السلام په والمؤمنون کې نه دی ورداخل. دا ظالمانو راخیستې دي وایي دی د نبي علیه السلام د ایمان انکار، دا ظالمانو راخیستې دي وایي دی د نبي علیه السلام د ایمان انکار، دا ظالمانو راخیستې دي وایي دی د نبي علیه السلام د ایمان انکار. اوس دا چې عام خلک وګوري کتابونه نه لري، وایي یار هغه د نبي علیه السلام ایمان نه مني. قسم دی د جیلي دیوبندیان مې در وهابیانو بد ایسي، قسم دی د جیلي دیوبندیان مې در وهابیانو بد ایسي. دا نن سبا چې د دیوبند په نامه خدمت کوي دا مې در وهابیانو بد ایسي اکثر، ځکه خدمت یې د دیوبند په نامه باندې و ناروا او وهابیت ته روان دي، په نامه باندې و ناروا او وهابیت ته روان دي.